صفاتونه د هر حامد نه په هر زمانه کې په هر مکان کې لله خاص د الله د پاره دی رب العالمین چې هغه پالون کې د جهانونو دی د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی الرحمن ډیر مهربان ذات دی الرحیم او رحم کون کې دی مالک ته قدرت لري اختیار لري یوم الدین د بدلی د ورځې د قیامت د ورځې بادشاہي او هغه خدای هغه د الله د پاره ده ایاک نعبد خاص ته ای الله نعبد مونږ عبادت کوو و ایاک او خاص ته نستعين مونږ مدد غواړو نو مونږ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين زما معززو پرونم د دې صورت چې کوم نوم دی یا د دې نور نومونه دي داغه باره کې مختصر شان خبره کړې و دویم بیا د تعوذ د اعوذ بالله او د تسمیه یعنی د بسم الله هغه ترجمه مونږ کړې و د بسم الله باره کې یو بل اخرنۍ خبره کو بیا به ان شاء الله الحمدلله وایو ذکر حدیث د کول دا ضروری دي مونږ وایو چې دا سي مسله پاتې نشي چې مسلمان په پوي نه بهر حال مونږ به وایو ان شاء الله کلا کلا دی ملګرو تزا اکثر ویمم ډېری خبرې مونږ نه کوو بعضې خبرې کوو خو زده کول لازمي دي خبره دا ده ګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله نبوت ملاو شو پیغمبر جوړ شو نو د هغه 40 کاله عمر د کرنګي د هغه چې کم هغه یار غار ملګری هم سفر ملګری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه هم تقریبا د 40 کالو بیا چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمانېدو هغه د 15 کالو مطلب دا کله چې دا قرآن نزول شروع شو او دا دین شریعت پیغمبر علیہ السلام ته ملاو شو دک ټیم کې د ډیرو خلکو عمرونه 40 کاله 50 کاله عمرونه نو ګوري د دې خلکو صحابه او د نبی علیہ السلام عمرونه 40 50 کاله او دا قرآن نازل شو او بیا دوی په دې لګ شان موده کې د 40 کالو نه اخو به سړی سمره مثال یو خدمتو کې یا د 50 کالو نه اخو به یو سړی د دین د پاره سره خدمتو کې یعنی هغه سړی مثال ځواني ټوله تیر شوی وي هغه طاقت قوت ختم شوی وي 40 50 کالو نه نو د 40 50 کالو نه اخو د صحابه د قرآن زده کړه دای په ترجمه اولی په امداسي په ناظره باندې زده کړي دي بیا په کې بعضي صحابه حفظ باندې یاد کړي بیا په ترجمه باندې زده کړي دي نو دا د سوچ خبره ده چې دا قرآن مجید هغه ته داسې د وړوکتوب نه او د ماشومتوب نه ملاو بلکې دا صد صحابه د 40 کالو صد 50 کالو نو په اک عمر کې او قرآن ته لاس واچول د دې زده کړي ته هغه اراده وکړه نو الله ورته آسان کړو نو مونږ هم دا تاسو ته وای دا مو وای چې اره زما باندې عمر تیر دی زه خو د 40 کالم زه د 30 کالم زه د 50 کالم زه بدینه پس سز دکم نه هغه صحابه ته دا پم دک عمر کې ملاو شوی اولن کې هغه د دنیا په بل باندې واړوله قرآن مجید کم خدمت هغه کړی دی زه په ځبه ان شاء الله دا هغه واقعات راشي نو تاسو هم دا شیطانی وسوسه دا به ذهن ته نه راولي چې په ما باندې خو عمر تیر دی او دا خو د ماشومتوب کار دی نه دا دنیا دا دارالامتحان دی دارالاسباب دا تر مرګ پورې انسان په امتحان کې دی چې کله تیر روح ساو وتلا دا غینه پس بیا چې دی دا هغه جزا به ملاوي بهر حال د بسم الله متعلق یو ضروری خبره ده دا بسم الله چې دا آیا دا د هر صورت سره لیکل کیږي نو دا د هر صورت جز او حصہ ده کنه ده نو ګوري زموږ مذهب چې کوم دي سلور مذهبونه دي دا به ان شاء الله بیا راشي د امام ابو حنیفه مونږ چې د چا په مذهب باندې یو چې مونږ ورته احناف او حنفي ځان ته وایو د اک امام په امام ابو حنیفه سره یادېږي او خپل نوم چې کوم دي نعمان
خپل نوم نعمانو د والد صاحب نوم ثابتو نو د هغه په مذهب باندې مونږ یو د هغه مذهب مونږ ولې اختیار کړی دی او مونږ ولې دا ډېر فخر سره وایو چې مونږ د امام ابو حنیفه صاحب په مذهب باندې یو دا به ان شاء الله چرته راشي بیا نو زمونږ مذهب دا دی چې دا بسم الله دا د هر صورت جز نه دی یعنی دا د هر صورت حصہ نه ده بلکې دا د قرآن مجید یو حصہ ده بس مونږ دومره وایو 114 سورتونه دي یو سره سوارلس نو په یو سوارلس کې دا د یو صورت جز دی بس مونږ دومره وایو چې هر صورت سره وي خو د یو صورت جز دی نو دا د هر یو صورت جز نه دی د دې خبرې دلیل دا دی چې کله مونږ مونږ کو نو یو صورت شروع کو کستا سو خیالي الم تر کیف وی یا د الف لام میم وی نو مونږ چې ولد ضالین امین اوایو نو مونږ ورپسې صورت شروع کو اک صورت سره الم تر کیف یا قل اعوذ برب الناس قل والله احد یو صورت سره مونږ بسم الله نو وایو هغه د دې خبرې دلیل دی چې دا د صورت حصہ او جز نه دی دا یو خبره دویمه خبره واستاو ذهن تراشي چې دا د صورت جز نه دی دا د قران صرف جز دی نو مونږ کا خیال لیکړی په تراو کې بیا یو ځل بسم الله په جهر باندې وایو په تیز باندې وایو کله یو صورت چې کوم صورت زمون خوخوي اک صورت ته مونږه دا بسم الله یو ځل په جهر باندې وایو نو دا د دې خبرې اشاره او دلیل دی چې دا بسم الله دا صرف د یو صورت جز دی نو که هر صورت سره تا ویلا نو دا د قران یو جز یو آیت ته خدا پته نه لګي چې د کوم صورت آیت ته نو هر یو صورت سره چې دا بسم الله ویلا نو پورا قران مجید ثواب بتا ته ملويږي نو دی وجه مونږ چې کله په تراو کې ختم کو نو یو صورت سره مونږه دا بسم الله په تیز باندې وایو دا صورت آیت غنو ګوري دا بسم الله د سورۃ النمل کې الترازی د سليمان علیه السلام واقع کې انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم اک بسم الله نه ګوري هغه جدا هغه خود قرآن آیت دی دک بسم الله چې د سورۃ نه برکه ملي کلی کیږي نو اوس بتا سو بیا دا وای ز چې دا د هر سورۃ حصہ او آیت او جز نه دی نو دا بیا د هر صورت سره ولې لیکل کیږي نو ګوري جواب دا دی د دې لپاره لیکل کیږي چې موږ ته دا پته ولګي چې یو صورت ختم شو اوس بل صورت شروع کیږي نو دا د دې جدای لپاره او د دې امتیاز د تمیز لپاره دا بسم الله د هر صورت په شروع کې لیکل کیږي لکه دا الحمد چې ختم شي ورپسې سوره بقره شروع کیږي نو الته بسم الله لیکل کیږي نو موږ ته دا اشاره ذهن تراشي چې دا یو صورت ختم شو اوس بل صورت شروع کیږي نو دا بسم الله صرف د تمیز لپاره نازل شوی دا خود بسم الله بارک یو خبره وا اوس الحمدلله رب العالمین الحمد بسم الله ترجمه مونږ کړی وا الحمدلله الحمد ټول تعریفونه حمد او ثنا د هر حامد نه په هر زمانہ کې او په هر مکان کې دا ځکه وایو د الف لام استغراق نو دې کې یو جدا فلسفه پرته ده نو الحمد هر قسمه تعریفونه هر قسمه کاغه په جبه باندې وی کاغه په عمل باندې وی کاغه د مالی وی کاغه جانی وی هر قسمه عبادت تعریفونه د هر حامد نه د هر حامد نه هر حامد یعنی هر یو ثناخوان هغه ک انسان دی ک هغه پیری دی ک هغه ون دی ک هغه بوټی دی ک هغه فرشتي دی هر یو مخلوق چې د الله حمد وی نو دا پدې کې دا ټول راغلل یعنی ټول تعریفونه د هر قسمه حامد د ثناخوان نه په هر زمانہ کې نو هر زمانہ ور سره زکه وایو چې دا ټولې زمانه د الله د پاره دي کاغه په تیر شوی زمانه کې وی کاغه په آینده زمانه کې وی په هر مکان دم په الف لام کې ګوره دا ټوله فلسفه پرته ده علمی خبره ده خو به هر حال تاسو ته ترجمه کوم نو هر مکان کاغه په ځمکه باندې وی کاغه په وچه باندې وی کاغه په لمده باندې وی کاغه په هوا کې مارغان دي یا په اسمانونو کې فرشتي دي کاغه په هر ځای کې مخلوقات دي هغه ټول چې کم تعریفونه دي لله خاص ته الله د پاره دي نو ترجمه دا شو الحمد ټول تعریفونه هر قسمه تعریفونه هغه په هر زمانہ کې او په هر مکان کې ویلې کیږي لله خاص ته الله د پاره دي کم الله نو دلته د الله یو صفت راغله رب العالمین چې هغه پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی رب دا د تربیت نه دی تربیت ویل شي پالون کې درجه به درجه چې اوسیس پالي نو الله یو صفت راغلی رب العالمین یعنی هغه تربیت کوون کې دی موږ ورته پښتو کې وایو پالون کې دی عالمین د عالم یعنی د جهانونو عالمین دا جمع د عالم دا
عالم ویل شي یو جهان ته. نو دې کې دوه اقوال راغلي دي. یو قول دا دی چې الله د دې ټولو عالمینو یعنی د ټولو مخلوقاتو تربیت کوونکی دی. انسان دا یو قسم مخلوق دی، پیره دا جدا مخلوق دی، دا ونی بوټي دا جدا مخلوق دی، حیوانات دا جدا مخلوق دی، دا پرندي دا طیور چې کوم دي دا جدا مخلوق دی، فرشتي دا جدا مخلوق دی. نو یعنی هر قسم مخلوقات چې دي هغه چې پالي هغه الله پالي. یو قول دا دی. دویم قول دا دی دلته الله جمع راوړی دا عالمین دا د عالم جمع ده، یعنی دا نه چې صرف د یو جهان الله پالون کې دی، نه بلکې الله د جهانونو پالون کې دی. نو جهانونه نور شته او کنه. نو دا خو د پخوا زمانه خبرې وي، د اکه زمانه کې ساينس نو نو خلکو به ویل چې نور جهانونه کې دی شي وي، خو اوس ساينس چې کم د هغه دا ثابت کړله چې بالکل ډیر دومره جهانونه دي. وختیم کتاب کې قتل یو ډاکټر دی هغه مال راکړو مون کراچۍ ته تلیو په دي علماء باندې ګرځیدلو. نو الته یو ډاکټر پروفیسور هغه سره ملاو شو، هغه سره موږ خبرې شریکې کړلې، اردو سمال راتله خو ما ته ګډ اردو ور سره ویل، هغه بیا ډیر خوشاله شو. موږ ورته ویل مل زما خپل دا سوچو چې زه د قران او د ساينس متعلق دا خبرې راغونډې کوم. هغه ما ته ویلي وای ما سره کوړه ور سره لاړو، بیا ما ته ویلي وای ما سره ما یو کتاب لیکل دی هغه وګوره که وخت شو بیا سره رابطه کوه. هغه موږ له یو خپل کتاب مراکه قران مجید اور ساينسي تصریح نو یو جدا کتاب لیکل دی، عجیبه کتاب لیکل. نو هغه کې مختی قتل هغه وی دا جهانونه څومره دي. نو هغه وی زمونږ دا یو جهان د اسمان نه لاندې چې کوم دا دنیا ورته مونږ وایو پدې کې یو دغه سپوږمۍ د پکې یو پکې نور دی او 10 لزر کربا عربونه نه کروڑونه نه لزر کربا دا پکې سیاري نور دي، لزر کربا سیاري. او د ازمکه دا جدا سیاره ده، د انور دا جدا سیاره ده، سپوږمۍ دا جدا سیاره ده. نو دا موږ ته مثال په سترګو باندې چې ډېرې مرا په نظر راشي دا ستوري او دا هر څونه دا موږ ته یو زر په نظر راځي. دا لزر کربا دا جدي جدا ساينس او اګه ساينس چې کوم مثال دا دوربین او خوردبینونه ایجاد کړي چې کوم دوی هغه تحقیق لاندې راغلي دي. نو په دې یو جهان کې دا یو دنیا کې لزر کربا سیاري دي، مثال یو کهکشا چې کومه ده. نور دین علاوه به د الله څومره جهانونه وي. یو حدیث ته ګوري تاسو به اوریدلې وي چې الله به دک زی چې سړیو کولاو کې نو بیا په دې حدیث باندې د سړی ذهن کار کوي. ګوري جهانونه انتهایی زیات دي. ما تاسو ته ویلي چې دا یو دنیا چې واخلې دا ډېره انتهایی وړه سیاره ده د سپوږمۍ په مقابله کې، د کرنګي د نور په مقابله کې خدا بیا هیڅ سم نه دي. نو د دین زیات لزر کربا نوري سیاري دي. نو نور جهانونه به خدای خبر څومره وي. نو یو حدیث مبارک کې راځي کله کله به ما سوچ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو موریدل دي چې یو ادنا جنتی تبع الله تعالی د دې دنیا پلس چند جنت ورکي. دا دنیا چې دا د دې پلس چند به یو ادنا جنتی ته مثال جنت ملاويږي. هغه جنتی چې هغه د ټولو نه اخر کې مثال جنت ته تلوي انتهایی ګناهګار انټرنیشنل ګناهګار چې مثال صرف کلمې چرته ویلي او نور چې کم دي نه د مونږ نه خبري نه د بل څه نه خبري. نو اکه ګناهګار ته چې کم دي لس چند جنت د دې دنیا ملاويږي. نو ما سوچ کول چې دا دنیا څومره غټه ده، نو دا چې دی په لس چند د ادنا جنتی ته ملاويږي. نو بیا چې کم اعلی او زمونږ استاد په شان مثال هغه ترجمه ته چې لګ ډیر کې ناستل او جماعت سره مینه محبت دلته الله تعالی په سوچ چند د دنیا جنت ورکي. نو د آدم علیه السلام نو 19 تر قیامت پورې نو یو جنتی ته الله تعالی دی کې پیغمبران می دی کې به مثال صحابه می دی کې به بزرګان می هغه له الله تعالی ډیر لوی جنتونه ورکي. نو دا سړی ذهن اوچته خبر وا چې مثال د ادنا جنتی ته د دنیا لس چند جنت ملاويږي. نو د نورو انسانانو پیغمبرانو ته به دا جنت الله د کم ځای نه راوړي. نو چې کله د ساينس د تحقیقات اوسو کړل چې مثال دا یو دنیا چې کومه د دینه الا ولس کرب مثال لس کرب ازره چې د سیاري دی او هغه د یو کهکشا ملکی وی چې ورته انګلیش کې وینو نور به اخو خدای خبر څومره جهانونه وي. نو بیا د انسان ذهن کارو کې چې مثال الله څومره لوی وجود دی او الله تعالی څومره لوی خالق دی، هغه ناشنا عجایبات پیدا کړی دي. نو په دې ټکی کې صرف دې ته اشاره ده چې الله یو جهان نه دی پیدا کړی. رب العالمین معنا هغه تربیت کوونکی دی د جهانونو. یو جهان خدا دی چې موږ استاد په نظر راځي دا دنیا ده.
د دینا بلکې د جهانونو. نو اوس ساينس مثال دا 1400 کاله مخکې الله ویلي دي چې نور جهانونه شته، په دې العالمین کې الله اشاره کړې ده چې نور جهانونه شته. او نن سبا ساينس دا ثابت کړل چې رښتیا د دې دنیا نه علاوه نورم داسې کهکشان چې ورته وایو ملکی وی ورته انګلیش کې وایي داسې نورم جهانونه شته دي. نو ترجمه یې دا شوه الحمد ټول تعریفونه او حمدونه ثناګانې لله خاص ته الله د پاره دي رب العالمین چې هغه پالونکی د جهانونو دی. یو جهان نه پالي ښه صرف ما او تا نه پالي، صرف دا دنیا نه پالي، د دین علاوه اسمانونه دي، عرش دی، کرسی ده، فرشتي دي، ډیر عجیبه مخلوقات دي الله هغه پالي. یو روایت کې راځي د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت دی، هغه وایي د دنیا په شر 40,000 جهانونه نور دي. هغه یو صحابي او هغه د ذهن مطابق ویلو 40,000 جهانونه نور دي او دا یو جهان صرف دا دنیا دی. نو یو کم 40,000 چې کم دی هغه خو بلا جدا مثال بل ځای کې وي. بل روایت کې راځي هغه وی 80,000 جهانونه نور دي. 80,000 یو جهان دا دی موږ او تاسو چې پکې اوسېږو. نو دی باندې چې سړی ریسرچ کوي وګرځي نو سړی عقل کار پرې دی چې مثال دومره نه جهانونه الله پیدا کړي دي. دا یو جهان انسان پوره نه کړ چې دنیا د کم ځای نه شروع کیږي په کم ځای ختميږي او په دې کې کیږي سو په دې کې روان سي دي. دا ساينسدانانو پوره نه کړله. نو هغه نور جهانونه خو مثال د عقل نه ماورا دي. ورپسې الله یو د الله یو بل صفت دی د جهانونو پالون کې هم دی الرحمن ډېر مهربان هم دی، الرحیم او ډیر رحم کون کې هم دی. الرحمن معنا موږ پرون کړي وا ډیر مهربانه سمانا ډیر مهربانه هغه ذات ته وي چې تی نه غواړي متاله درکې. نو موږ دا ډیر شیزونه دي موږ په سوچ کې نه وي په عقل کې نه وي موږ د الله نه غوښتې نه وي الله موږ لرا کوي. نو دا ډیر مهربانه ذات ته کنه. او بل آسان معنا می تاسو ته کړه ډیر مهربانه دادي کافر ته وګوره د الله وجود نه مني، د الله نه مثال ډیر نافرمانه دي، د الله د دربار نه چې کوم دی باغی دی خو الله بیا رزق ورکوي دا هغه رزق نه بندي. الله بیا چې کوم دی هغه ژوندۍ ورکوي دا هغه ژوندۍ نه ختمي. الله هغه اولاد ورکوي مال حال ارث ول دنیا ول ورکوي. نو دا ډیر مهربانه دی کنه دی بالکل دی. الرحیم بیا رحم کون کې دی خاص په مؤمنانو باندې. دا بیا په آخرت کې صرف د الله رحم او کرم او د الله هغه شفقت او رحمت دا به صرف مؤمنانو ته په آخرت کې حاصلېږي، کافرانو ته به چې کوم دی بیا جهنم رسیږي. مالک یوم الدین مالک ته یوم الدین د جزا د ورځې، یوم ورځې ته وی الدین جزا بدله. نو ترجمه یې داسې ده مالک یوم الدین یعنی مالک ته قدرت لري اختیار لري یوم الدین د جزا او د بدلی د ورځې. نو یوم الدین ترجمه موږ داسې کو چې د قیامت د ورځې قیامت ورځې ته یوم الدین دلته ویل شو یعنی د جزا او د بدلی هغه ورځ. په دغه ورځ باندې موږ ته بیا بدله ملاويږي. انسان چې څه کړی دی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. د ذره برابر انسان په سوچ کې منوي یو ذره برابر اک اعمال بم الله راولي او داغي په بدله ورکي. که عمل لیکړوي د اغي بدله بم الله درکي او که بد عمل لیکړوي د اغي بم الله اغل ته بدله ورکي. مؤمن ته د خپل ایمان بدله ملاويږي، د خپل اسلام هغه بدله او جزا ورته ملاويږي. او کافر ته به کم دي د کفر او د شرک هغه بدله ملاويږي. نو دی ورځ د دی وجنا د قیامت ته چې کوم دی یوم الدین یعنی د هغه بدلی والا ورځ هر انسان ته خپل بدله ملاويږي. نو دی وجنا د قیامت ورځ ته یوم الدین ویل شي. نو ګوري دلته الله فرمایي چې ګوري صرف د دې دنیا پالون کې الله نه دی، مالک یوم الدین هم دی، د قیامت د ورځې مالک دی، صرف د دې دنیا مالک نه دی. نو دا د الله غډیر لوی صفات ذکر شو. دې ځای پورې د الله یو درې صفاتونه ذکر شو. یو دا چې رب العالمین دی د جهانونو پالون کې دی، دویم دا چې الرحمن الرحیم دی او دریم دا چې مالک یوم الدین دی. نو دین پس ایاک نعبد راځي. نو معنا دا ده د عبادت لایق څوک دی. یو کافر نه چې تپوس کې داغه نه جنرال تپوس کې چې د عبادت لایق څوک دی یعنی اسی تپوس کو چې عبادت د کم ذات پکار دی چوشي. نو هغه به تاسو دا وایي چې ډیر تعریفونه په ټول مخلوقاتو کې داغه تعریف زیات کیږي. نو موږ ورته دا وایو چې د ټولو مخلوقاتو کې زیات تعریف هغه صرف د الله کیږي. ځکه انسانان خو یو طرف تکا، پیریان یو طرف تکا، دا مارغان، دا ونی بوټي، دا سمندرونو کې مایان،
دا هر څه چې کوم د هر قسم مخلوقات د الله صفت کوي. نو دا خبره ثابته شوله چې د ټولو نه زیات صفت د الله کیږي. دویم دا چې د ټولو جهان پالون کې په دې دنیا کې چې کوم د مرګ راځي، کله څوک پیدا کیږي څوک مړ کیږي، پچا مالداري راځي پچا باندې غریبي راځي. انسان ته وګوري کله ماشوم وي، د ماشوم نه بیا ځوان شي، بیا زلمی شي، بیا لږ مشر شي، بیا چې کوم دی بوډا شي، بیا مړ شي. نو دا څوک راولي؟ دا حالت څوک د یو حالت نه بل حالت ته بوزي. نو هغه هم تاسو وایي چې دا یو ذات شته، نو اک ذات صرف رب العالمین دی کړه. نو دی وجه نه دا پته ولګي چې د عبادت لایق صرف الله تعالی دی. دویم الرحمن الرحیم مهربان ذات دی، هر څه الله تعالی ورکي. او دریم مالک یوم الدین د قیامت د ورځې چې کوم دی هغه مالک هم اک الله دی. نو چې یو ذات هغه په دنیا کې مثال پورا قوت اطاعت ورسري پاک ورځ باندې هغه سره اختیار دی. نو د دې ذات نه علاوه بل ذات شته چې دغه عبادت وشي نشته دی. نو دی وجه نه اوس الله وایي چې ایاک نعبد، خاص ای الله خاص تا د پر نعبدو مونږ عبادت کو، و ایاک او خاص تا نه نستعين مونږ مدد غواړو. دغه ځای پورې بس دی. نو خاص عبادت دام د الله کیږي. خاص عبادت د الله ولي کیږي؟ ما درته ویل ځکه چې یو خالق یو مالک یو ذات داسې وي چې هغه جهانونه پالي، هغه مثال بغیر د ورکړې نه چاله ورکړه کوي، او د کرنګي د قیامت د ورځې حساب کتاب به هغه کوي. نو داسې ذات د عبادت لایق بني کولې نه، نو بالکل د عبادت لایق دی. و ایاک نستعين. او دویمه خبره ده چې کوم ذات مثال جهانونه پیدا کړی دي، د تعریفونو خالق دی، د تعریفونو حقدار دی، او د جهانونو مثال پالون کې دی، او ډیر مهربان رحم کون کې دی، بغیر د انسان د غوښتنې نه هغه ورکړه کوي. او د کرنګي د قیامت د ورځې حساب کتاب د وړي وړي ذري حساب کتاب به اک کوي. نو داسې خالق چې کوم نه داغه نه مونږ سوالم کو چې و ایاک، نو خاص تا نه نستعين مونږ مدد غواړو ای الله. دغه ځای پورې ترجمه بسته بیا ورته یو ځل وکړي.